وای انسان سترګې عقل سوچ فکر هغه ټیم ولري څه ټیم دی د علم له رڼا څخه مستفید سي. جی بالکل بالکل ګران اوردونکو د علم رڼا یعنی تعلیم کی روشنی. نو قدرمن اوردونکو بالکل که موږ بلوچستان ته وګورو کنه په بلوچستان کې د تعلیم شرح څه کومه ده دا سوکا د زیاتېدو وخواته روانه ده او دا ډېره ښه خبره ده او ډېر ښه انډیکیټر دی. انډیکیټر معنی یعنی ډېره ښه اشاره ده چې بلوچستان راتلونکي کلو کې به یو ښه د تعلیم یافته بلوچستان چې کوم دی هغه به جوړ شي. او وای پڑھेगा بلوچستان تو بڑھेगा بلوچستان ځکه چې سبق وای نو په ژوند کې به په مخ باندې ځي. خو یو بلې خواته صورتحال چې کوم دی په هغې کې ډېره بهتري چې کومه ده هغه اوس هم بیا نه ده راغلې. اوس هم هغه صورتحال دوی وایي که نه اردو کې جون کا تو ہے او هغه صورتحال دی د انجونو تعلیم په بلوچستان کې د بچیانو تعلیم بچیوں کی تعلیم تر اوسه پورې ریشو چې کومه ده هغه داسې مطمئن انداز کې پورته نه ده راغلې دا ریشو. مطلب داسې کلیوالي علاقې او بیا بلوچستان له بده مرغه څخه تقریبا 85 څخه تر 80% په کلیوالو علاقو باندې مشتمل دی. شهري علاقې په بلوچستان کې ډېرې کمې دي. شهري علاقې بلوچستان کې ډېرې کمې دي. په دې شهري علاقو کې خو د انجونو تعلیم څه کم دی په هغه کې څه بهتري راغلی ده خو لیکن د 80% بلوچستان چې دی په دې کې اوس هم لا د انجونو تعلیم پاته دی او په دې باندې د توجه ورکولو ضرورت دی. سکولونه هم شته حکومت سکولونه هم جوړ کړي دي پیسه هم خرڅه کړې ده یعنې د سکول بلډینګونه هم شته خو لیکن په هغه سکول کې نه انجونه شته او نه استانیانې شته. دا دواړه غضبه دي. استانیانې نه ځي نو انجونه سکول ته راځي نه او نه په هغه کلیو کې موږ دا مهم چلوو چې د انجونو تعلیم چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی. کلیوال په دې نه دي خبر چې دا څومره زیات اهمیت لري. په دې باندې په بلوچستان کې تجویز دا دی چې حکومت بلوچستان یو برپور مهم وچلوي برپور مهم د تعلیم د بچیانو د تعلیم په حواله سره وچلوي او په خلکو کې پوهنه پیدا کړي د دې تعلیم د انجلۍ اهمیت پیدا کړي. علماء کرام چې کوم دي زموږ دا هم باید چې په مخ باندې راسي. دا هم او ها خو وایي که نه چې الله تعالی په خپل په قرآن پاک کې فرمایي چې په ښځه او نارینه باندې یعنی په دواړو باندې تعلیم فرض دی او یو ځای بیا دا هم ویل کېږي چې تعلیم حاصلوي دغه دپاره که چین ته ځئ نو لاړ شئ که نه. نو دا خبره ده چې د انجونو د تعلیم اهمیت چې کوم دی دا خو په قرآن پاک کې هم دی ټیک شو چې دا به تعلیم حاصلوي او بیا چې کوم قومونه انجونو ته تعلیم ورکوي په هغو باندې تعلیم حاصلوي بیا که موږ موازنه زموږ د دې بلوچستان او دغو قومونو وکړو نو هغه به ډېر زیات پر مخ باندې رواني د ترقۍ که نه. هلته به خوشحالي وي هلته به ترقي وي هلته به مسلې حل وي هلته به ډاکټره هم وي لیډي ډاکټره هلته به فیمیل ټیچر هم وي پروفیسره به هم وي د ژوند په نورو شعبو کې به هم انجونه چې کوم دي هغه خپله کارکردګي لاسته کوي. د انجونو تعلیم چې کوم هغه ډېر ضروري دی. دې خواته به موږ ټول خپل کردار ادا کوو صحیح موږ به ټول خپل کردار ادا کوو معاشره به تعلیم یافته کوو او تعلیم هغه ټیم مکمل وي. زه به بیا درته ووایم که نه چې د انجلۍ او د هلک د دواړو تعلیم چې کوم دی چې کله مکمل سي نو زموږ معاشره چې کومه ده هغه به موږ وایو چې دا با علمه معاشره ده او دا تعلیم یافته معاشره ده دا پوه معاشره ده.